دا تیمم پیژنې جی؟ جی الحمدلله جی. دا کوم ځای په کار راځي؟ دا هغه ځای کې په کار راځي جی چې کوم ځای کې اوبه نه وي او انسان ته د مونځ حاجت رافیق شو او اوبه نه وي، نو په دغه موقع کې چې کوم تیمم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې تیمم دی وکړی شي. په قرآن کریم کې هم راغلی دي فتیمموا صعیدا طیبا، چې کله اوبه نه وي نو بیا تاسو په پاکه خاوره باندې تیمم ووهئ. جی اصل کې د کتابونو د علما کرامو دغه رنګ لیکلي چې اصل اول کې خبره ده چې عوامو ته دا اندازه نه لګېږي چې دې کې فرض سوره دی جی. نو موږ به اول دې کې فرض ووایو چې په تیمم کې څو فرض دي که نه جی؟ په تیمم کې 2 فرض دي، یو پکې نیت کولی او بل 2 ضربونه والی او جی نو دا پکې فرض دي. نو اوس چې کله د نیت زړه کې راغی، نیت ویل کېږي، قصد او ارادې ته نیت ویل کېږي. او چې بیا د تیمم چې والی کېږي نو 2 ضربه به راوبغولی شي جي. نو هغې دپاره اول چې کوم دی نو طریقه داسې ده چې ضرب دی ووهلو نو بیا به دا لاسونه داسې یو بل سره داسې وجنګوي. علما فرمایي چې دا ډېرې خارې چې کومه هغه ته وغورځېږي لکه، نو بیا به دا لاسونه داسې کړي، داسې به یې کېږدي، دا به دې ته راسې ورسې، او دا ګوتې چې دي دا به دې غوږونو ته داسې کړي که نه جي، نو داسې به یې راولي. نو بیا به د ګوتو دا سرونه چې کوم دوړو باندې څښا شوي دا به پوزې ته وردن نه کړي، نو مکمل به دا نه دا به ښکلې مخ پکې راګیر شي. دا یو ضرب شو، دغه د مخ مبارک طریقه شوه. ورپسې وروستو د دې نه بعد چې دا طریقه چې دویم ضرب به ووهلی شي، نو بیا به لاس چې دویم ضرب ووهلی شو نو دا 3 ګوتې به داسې کېښودی شي، دا به داسې جدا شي، دا به داسې جدا شي، نو دا به دې باندې داسې کېښودی شي جي، دا به داسې راوستی شي، داسې د دې ځای به شروع کېږي، داسې به راوستی شي چې داسې دا به زه به راکړم نو انتهایي اسانه به شي ملګرو ته. دا به داسې شي، داسې به یې راوستی شي، چې داسې راوستی شه که نه جي، دلته به یې داسې کړي، داسې به یې راتاو کړي، نو دا 2 ګوتې خو موږ سره پاتې وي که نه، دا به داسې راولي، نو دا 2 او چې به 2 ګوتې به ختم شي، نو بیا به دا داسې کېږي، داسې به پرې راولي. یا دغه طریقه ده، داسې به وځي. نو دغه طریقه علما کرام بیان کړې ده، قرآن کریم د دې تایید کړی، رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې هم راغلی ده. قرآن کریم کې آیات کریمه تاسو ته ما ولوستو فتیمموا صعیدا طیبا، په پاکه خاوره باندې تیمم پکار دی. جزاکم الله خیرا. دا څه پیغام ورکول غواړي؟ ډېر دوستان د دې ټکي نه وروستو شو، چاته پته نشته. بالکل جی، نن سبا دور کې دا ډېر کمی دی عوامو ته، او اصل کې مین وجه دا ده، مین وجه اصل کې دا ده چې زمونږ کم مشران چې دي او کشران چې دي نور داسې چې کم مدارسو نه جدا دي، نو هغو دعوت تبلیغ د کار نه چې کم دی هغو وروسته دي. که چېرته دوی په دعوت تبلیغ کې لکه خپل ځان د هغې سره ټچ کړي نو دوی به انشاءالله چې کم دی دا ډېره فایدې ته وشي، دوی دې مسایل نه به دوی خبر شي او دا مسایل به دوی زده کړي. نو دا زیات کمی دی وجه چې زمونږ نوجوانان او مشران د دعوت تبلیغ نه چې کم دی دوی لرې دي ډېر زیات.